د پاکستان له محترمو وزیر صاحبانو نه هم هیله کوو چې د خپل بام واورېدي د بل چا په بام نه ورچي، خپل مشکلات په خپل کور کې وګوري. موږ دا مشوره ورکوو چې د پېښور د چاودنې دقیقه پلټنه وکړي. دا سیمه له جنګ او له باروتو او له چاودنو سره بلده ده. دا هیڅ امکان نه لري چې یو ځانمرګی یا یو واسکټ یا یو وړوکی بم یا یو بوشکه د دومره غټ تخریب وکړي. لہذا چې په تیرو 100 کلو کې موږ داسې یو بم ونه لیدنم، یو داسې واسکټ ولید چې هغه د مسجد چتونه هم والوځي، هغه د پسونو انسانان هم له ځان سره والوځي. نو لہذا د دې باید دقیقه پوښتنه وشي، د دې باید دقیقه پلټنه وشي. افغانستان ته د پلوی ګوته نه نیول کېږي. که څوک وایي چې افغانستان د ترهګرۍ مرکز ده د دې په اصطلاح، نو خو ته وایي چې ترهګري بیا سرحد هم نه لري. نو که ترهګري په افغانستان کې وایي، بیا به دا ترهګري چین ته هم غځېدله، دا به تاجکستان ته هم غځېدله، دا به ازبکستان ته هم غځېدله، دا به ترکمنستان ته هم غځېدله، دا به ایران ته هم غځېدله. نن چې هغه ټول په امن دي، خپل افغانستان هم په امن ده، نو معلومه شو چې دلته دا خبره نسته. لہذا یو له بل سره باید همکاري وکړو، یو بل ته د ورورۍ لاس ورکړو، یو په بل باندې تورونه ونه لګوو، یو له بل سره د دښمنۍ تخم ونه شیندو. دا دواړه مسلمان هیوادونه، مسلمان ولسونه یو د بل ورونه دي، یو له بل سره به د ورورۍ په فضا کې کار کوي.